السلام علیکم ملګرو. مفتی منیر شاکر صاحب چې تاسو یې پیژنئ، مفتی صاحب محترم بیا ګول کړی دی. مفتی صاحب محترم نوی چې کومه ویډیو راغلی د په هغې کې مفتی صاحب وایي چې زه صرف یو الله منم. دا خو موږ ټول مسلمانان وایو الحمدلله چې موږ الله منو، خو موږ دا نه وایو چې موږ صرف یو الله منو. یعنی موږ الله منو او هغه واحد منو، او الله تعالی نه علاوه موږ تمام انبیاء منو، صحابه کرام منو، فقهای کرام، محدثین دا ټول منو. خو مفتی سے محترم وی چې زه صرف یو الله منم. نو د صرف مطلب دا دی چې زه باقی نه منم، یعنی انبیاء، صحابه کرام، محدثین، فقها دا نه منم. انبیاء کرام او صحابه کرام هغه خو ډیره غټه خبره ده، بلکې مفتی صاحب محترم چې کوم دی هغه د فقهای کرام، محدثین، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، دا فقها او محدثین چې کوم دی د مفتی صاحب په نظر کې خو نعوذ بالله دا د سره د دوی څه حیثیت نشته، دا انسانان نه دي. هغه بالکل برملا او په ښکاره باندې د احادیثو نه انکار کوي، نه مني. او بیا تاسو وګورئ قرآن عظیم الشان په لاس کې نیولی دی او په کم لاس کې نیولی دی، ادب ته خو ګوره ماشاءالله په چپ لاس کې او په دې ګس لاس کې نیولی دی او نیغ نیغ کوي. نو د ده په زړه کې به د قرآن عظیم الشان څه ادب وي چې دا په کم الټه لاس یې نیولی او نیغ نیغ کوي لکه یو عام کتاب چې ماشوم نیولی او داسې داسې خوځوي. نو مفتی صاحب محترم تاسو غم مه کوئ. مفتی ګوهر علي شاه صاحب د ده علاج کړی دی او ډېر بهترین جواب یې ورکړی دی چې اصل توحید وایسه ته. اصل توحید دی ته نه وایي چې ته وایې زه صرف یو الله منم او باقي هیڅ نه منم. توحید دی ته وایي. راځئ د مفتی صاحب دا کلیپ سره واورئ، د مفتی ګوهر علي شاه صاحب، او مخکې د ټولو مسلمانانو سره شریک کوي چې د مفتی منیر شاکر صاحب د دې غلط نظریات، عقاید او د ګمراهۍ نه بچ شي. ویډیو در سره خامخا لایک او زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. دا نه د مولیانو دی، نه مو په مولا ایمان راوړی دی. دا په دنیا کې صرف اور صرف د چا دی، او منګه ایمان هم صرف په چا راوړی دی، او صرف الله، صرف الله او محمد رسول الله سلام. نه لکه نن سبا خلک دا کله ناکله دا خبرې شروع کړي دا زندیق دی، دا ملحد دی، دا موحد نه دی، دا متوحد دی، تا نه تکلف دپاره ده او دا ناکاره سړی دی. زمونږ توحید به عبارت وي د الله د فرامینو نه اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قول به د الله وي خو اطاعت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. محبت به د الله وي خو محبت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. نو چې کله معتزله راولګېدل د توحید په نوم باندې امت ګمراه کاو، نو امام بخاري راولګېد د شرعي او د غیر الشرعي توحید په منځ کې نه فرق راول. شرعي توحید دا دی چې الله به واحد لا شریک ګڼي. ټیک دی. شرعي توحید دا دی چې الله تعالی به واحد لا شریک ګڼي خو صفات په سره علي. شرعي توحید دا دی چې الله تعالی به واحد لا شریک ګڼي خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وسره وي. شرعي توحید دا دی چې الله تعالی به واحد لا شریک ګڼي خو د انسانانو د مخلوق د حقوقو خیال به ساتي. شرعي توحید دا دی چې الله تعالی به واحد لا شریک ګڼي خو اکتفا مثلا په قرآن نه کې حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هم راځي او عمل به هم پکې. شرعي توحید دا دی چې د الله سره به محبت کې خو سره به د رسول صلی الله علیه وسلم سره به محبت کې. شرعي توحید دا دی چې د الله خبره به مني او سره به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مني. دا شرعي توحید دی.